أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإن عثر پس کچری معلوم شوا على انهما چې بشکا دا دواړه گواهان استحقا دواړه مستحق ګرځېدلي دي اسمن د ګناه فآخران پس دو نور گواهان یقومان ودریږي با مقامهما پزید دغه دواړو من الذین دا کسانونا استحق علیهم چې حقدار ګرځېدلی دی په هغې باندې الاولیان دوه نږدې رشته داران فیقسمان بالله په دې به قسمونه خوري په نوم د الله تعالی لشهادتنا وایي به چې البته ګواهي زمونږه احقو ډېر حقدار ده احقو چې ډېر حق ده من شهادتهما د ګواهۍ د دغه دواړو نه وما اعتدینا او مونږه زیاتې نه دی کړې وما اعتدینا او مونږه ظلم نه دی کړې انا بشک مونږه اذن په دا وخت کې لمن الظالمین خامخا د ظلم کوونکو نه به یو ذلک دا مذکور خبره ادنا ډیر نږدې ده اندې خبرې ته یاتو چې دی راتلو کې بالشهادتې په ګواهۍ سره علی وجهها په صحیح طریقې د هغې باندې او یخافو یا دی ویریږي ان د دې خبرې نه ترد چې واپس کولی بشي ایمانون قسمونه بعد ایمانهم رستو د قسمونو د دینا واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه واسمعوا او اورئ تاسو والله لا یهدي القوم الفاسقین او الله تعالی هدایت نه کوي قوم نافرمانه ته. په دې دواړو آیتونو کې دا واقع صحیح څه بیانېږي کومه واقعه چې مخکې آیت کې بیان شوې وه چې کله د عمر بن العاص رضی الله عنه غلام بودیل د تمیم داری او د عدی بن بددا سره یو ځای تلو ملک شام ته او هلته کې بیمار شو او د مرګ نه مخکې هغه د خپل ټول سامان فهرست جوړ کو او هغه فهرست په سامان کې پټ کېښودو او دې دواړو ته وصیت وکړو تمیم داری او عدی بن بددا ته چې دا سامان زما مولا عمر بن العاص رضی الله عنه ته ورکړئ. هغه هلته وفات شو دی چې واپس رالو نو دی عمر بن العاص رضی الله عنه ته ټول سامان حواله کو او ورته واقع بیان کړ چې ستاسو غلام دغه شانتي وفات شو. دی چې سامان وکتو سامان کې په فهرست کې د جام ذکر و لیکن په سامان کې جام نو دا د چاندې جوړ شوی جام او دا بودیل د ملک شام بادشاہ ته هدیه ورکوله یې رپایان سر وړو. نو عمر بن العاص رضی الله عنه د دغه دوه کسانو نه تپوس وکړو د تمیم داری او د عدی بن بددا نه چې زمونږ د غلام په تاسو باندې څه خرڅ کړي را خرڅ کړي خو نو دی انکار وکړو چې نه یره په بل چې خو څه نه دي خرڅ کړي وي نه مې د خپل علاج معالجې لپاره خو څه نه دي خرڅ کړي وي نه. بیا دا ورته ووایي چې هغه کوم سامان را لېږلی دی نو په هغې کې جام نشته دی او هغه چې کوم رسید او کوم فهرست لیکلی او کاغذ و په هغې کې د جام ذکر شته.
دې دواړو د جام نه مکمل انکار وکړو چې موږ ته صحیح علم نشته دی، چونکې شبهه پیدا شوه چې دې دواړه دروغ وایي. نو واقع نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغله. عمرو بن العاص رضی الله عنه مدعي دی چې دې دواړو خیانت کړی دی، هغې منکرو. د مقدمې چې کوم اصول دی مدعي به ګواهان پیش کړي. عمرو بن العاص رضی الله عنه سره ګواهان په دې مسله باندې نه وو. هغې دواړو قسمونه وکړو چې موږ ته د جام باره کې څه علم نشته. چې کله یې قسمونه وکړو نو دی په حق کې فیصله وشوه، مقدمه برخاست شوه. او بیا څه وخت پس هغه جام په مکه مکرمه کې یو زرګر سره وموندلی شو. عمرو بن العاص رضی الله عنه د زرګر نه تپوس وکړو، وی دا جام خو ما باندې په 1000 درهم تمیم داری او عدی بن بدا خرڅ کړی دی. خبره بیا تازه شوه. بیا مقدمه نبی علیہ السلام ته راغله. چې کله دا دواړه کسان راوغوښتي شو نو دی دا ووایي چې دا جام اصل کې مونږه د بودیل نه اغستی و په پیسو باندې، دا مونږ باندې خرڅ کړی دی. نو بیا سوال پیدا کېده چې ښه تاسو باندې خرڅ کړو نو تاسو هغه مخکې دا خبره ولې نه کوله چې مونږ دغه نه جام اغستی. دی دا جواب وکړو چې اصل کې مونږ سره په دې باندې ګواهان نه وو، نو ځکه مونږ د دې خبرې ذکر ونه کړو. اوس په دې مسله کې مخکې دې دواړه مدعا علیه وو او دې مدعیان شو. دیو دا دعوه وکړه چې دا جام مونږ اغستی دی د بودیل نه، او عمرو بن العاص رضی الله عنه دې نه انکار کو چې تاسو نه دی اغستی. نو مخکې دې مدعا علیه وو او عمرو بن العاص مدعي وو، او دې مدعیان شو هغه مدعا علیه شو. نو مسله الټه شوه، معامله الټه شوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نه ګواهان طلب کړو چې تاسو په دې خبره ګواهان پیش کړئ چې تاسو د بودیل نه اغستی وو. نو ګواهانو یې سر کم ځای وو، هغه په سفر کې واقع وه. نو قسم په عمرو بن العاص رضی الله عنه باندې راغی. نو عمرو بن العاص رضی الله عنه قسم وکړو چې دا جام تاسو د ما د غلام نه دی اغستی. بد قسم وکړو، دم وکړو، وسره المطلب ابن ابي وداع وسره قسم وکړو. نبی علیہ السلام دی په حق کې فیصله وکړه او 500 درهم د عدی نه واغسته او 500 درهم د تمیم نه. په دې آیتونو کې د واقع د دویمه حصه بیانې. که چېرې فرق یو فیصله وشي د مدعي او د مدعا علیه په منځ کې او بیا دا خبره ثابت شي چې دا فیصله غلطه شوې ده، نو بیا به دوباره فیصله به څنګه کېږي دا یې ذکر په دې آیتونو کې کی. فإن عسر پس که چېرې معلومه شوه، عسر اطلاع راتللو او معلومېدلو ته وایي. عسره اصل کې په عربی کې ټکر وهلو ته وایي. انسان ټکر کله خوري چې کله ته غافل یې په لار روانې ګورې یو خوا بل خوا او ستا خیال دا چې لاره پاکه او صفا ده او دې کې ناڅاپه څه په ګټه باندې یا په ډپه باندې ستا خپه ولګي، نو دې ته ټکر وهل ویل کېږي. نو دا اوس استعاره ده، دا وسره استعاره ده، یعنی عاریتن د دې معنی دپاره استعمالیږي چې د یو خبرې ستا د مخکې نه انتظار نه چې داسې به وشي چې په دې کې به زه کامیاب شم یا به حقیقت ته ورسم، او ناڅاپه ته په خبره کې حقیقت ته ورسېږي او تا ته د اصل واقع اطلاع میلو شي، نو ګویا کې ته کامیاب شي په دې خبره باندې. نو دا وسره معنا که چېرې معلومه شوه، یعنی مخکې واقعه خو خارجه شوې وه، هغې کې خو دا امید نه و چې ګنې د عادي او د تمیم غلا به ښکاره شي، خو لیکن ناڅاپه ښکاره شوه. نو فإن عسر پس که چېرې معلومه شوه، اطلاع راغله علا په دې باندې انهما استحقا چې بېشکه دغه دواړه ګواهان چې دي چې کوم مخکې ګواهي کړې وه او قسمونه یې کړو، استحقا دې دواړه حقدار ګرځېدلي دي. استحقا حقدار ګرځي یا مرتکب شوي دي اسما د ګناهو. دا استحقا کې دا سین او تا چې دي دا د مبالغې دپاره دي په معنا د وقعه علیهما چې دا ګناه په دې باندې واقع شوی دی او راپرېوتی دی. لکه ګویا کې دا د دروغو دا قسمونه او دا ګواهي چې دا یو وبال دی او یو بوج دی چې د بر نه په دې باندې راپرېوتو. استحقا دې دواړه حقدار ګرځېدلي دي اسمن د ګناهو، نو دا ګناه ګویا کې دې راپاسه راپرېوتی دی ځکه استحقا ووایي. فآخرانی پس دوه نور ګواهان یقومانی ودرېږي به. اوس به دوه نور ګواهان ودرېږي
د چاره طرف نه د مدعا علیه د طرف نه. اوس هغې مدعیان شو لکه په واقعه کې عادي او دارنګې تمیم چې وایي دواړه مدعیان شو چې دا موږ اغستی دی. نو دې سره ګواهان چونکې نشته نو هغه بل فریق به اوس قسم کی عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ. اوس به هغې پاسې وایي به قسمونه کوي. نو فآخران پس دوه کسان نورو یقومان ودریږي به مقامهما په دیره دغه دواړو باندې. اوس به دې دوباره قسمونه نه کوي یعنې تمیم او عادي به دواړه دوباره قسم نه کوي چې یاره مونږ ریشه وایو. نو اوس یې مدعیان شو او د مدعي په ذمه باندې قسمونه نی، قسم د مدعا علیه په ذمه باندې وي. نو یقومان ودریږي به مقامهما په زیره دغه دواړو باندې. څنګه چې هغې په جومات کې قسمونه کړو او د مازدیګر د مونځ نه پسې کړو نو دا دواړه به هم اکه ځای ته راشي او اکه ټایم کې به هغه شانتې قسمونه به وکړي. من الذین استحق یعنې دوی به هم بلکل اکه شان قسمونه کوي څنګه چې هغې کړي وو. من الذین دغه کسانو نه، دا دوه کسان به د چا نه وي؟ نو من الذین دغه کسانو نه استحق علیهم چې حقدار ګرځېدلی دی او مرتکب شوی دی علیهم په هغې باندې. علیهم کې دا هم ضمیرو هغه مخکنو دوه ګواهانو ته چې د دروغ ګواهي کړې وه او د دروغ قسمونه یې کړي وه ځکه علیهم وایي چې دی اوس حقدار شو په هغې باندې چې دی په هغې باندې قسمونه وکړي یعنې د هغې خلاف قسمونه وکړي د هغې هغه دروغجنوالی ثابت کړي په قسمونو سره. نو څوک به دا دوه کسان الاولیان، اولیان تسنیه د اولاده او اولاد دو معنی کیږي، ډیر نږدې معنی کیږي او ډیر لایق معنی کیږي. دواړه معنی دلته صحیح کیږي. الاولیان چې دا دوه کسان ډیر نږدې وي د میت رشتہ دارانو ته، چې بودیل کم مړ شوی دی دغه چې کم رشتہ داران دي دلته خو دغه چونکې نسبي رشتہ داران نو، البته دغه مولا و چې دی آزاد کړو عمر بن العاص رضی الله عنه او دغه ملګری المطلب بن ابي وداعه. الاولیان چې دواړه ډیر نږدې وي که رشتہ دارانی او یا هغه ته په بل طریقې سره نږدې وي یا بل معنا موږ وکړه الاولیان الاجدرانی چې ډیر لایق وي چې د هغې ګواهي دې قبوله کړی شي. فیقسمان بالله په دواړه به قسمونه خوري په نوم د الله تعالی سره. قسم به هغې هم د الله تعالی په نوم خوړلی او دوی به هم د الله تعالی په نوم قسمونه خوري او په قسمونو کې به دا ورسره هم وایي تش دا ونه چې الله ګواه دی یا په الله مې د قسمي ورسره دا مضمون به هم وي. لشهادتنا چې البته ګواهي زمونږه احقو د اسم تبذیل او ابن عاشور لیکلی دي چې دلته کې تبذیل هغه معنا پکې نشته. نو احقو په معنا انها الحق چې دا مونږه سوایو دا حق دی، دا خبره حق ته یعنې مونږ په دې کې څه ملاوټ او څه دروغ نه وایو او هسې دعوې هم نه کوو. ان احق ډېر حقداره ده یا بېشکه د مونږ دا ګواهي ډېره حقه ده. من شهادتهما د څه سره حقه ده یعنې قبلولو سره. من شهادتهما د ګواهۍ د دغه دواړو نه. نو قرآن کریم ګواهي کې خو مراد نه قسمونه دي، د هغې چې کوم قسمونه کړي وو د هغې نه ښه قسمونه زمونږ دي. من شهادتهما د قسمونه دغه دواړو نه یا د ګواهۍ د دغه دواړو نه چې هغه مخکې قسمونه کړي یعنې عادي او تمیم داري عادي. وما اعتدینا او مونږه زیاتې نه دی کړې او مونږه ظلم نه دی کړې یعنې مونږه ظلم او زیاتې نه کو بلکې مونږ ته خو چونکې ثبوتونه میلاو شو چې جام هغه دی په مکه مکرمه کې میلاو شو نو مونږ څه دروغ نه وایو. انا بېشکه مونږه اذا لمن الظالمین اذن ان لو اعتدینا لکنا ظالمین که چېرې مونږه ظلم وکړو مونږه زیاتې وکړو نو اوس بیا به مونږه ظالمان شو. لمن الظالمین خامخا د ظلم کوونکو نه به یو. ذالک دا یعنې دا دوباره ولې دا ولې مقدمه ولې دوباره راله او دا ولې دا نور بل فریق به ولې قسمونه به کوي ولې به ګواهۍ پیش کړي دا ولې ادنا ډېر نږدې دی. یعنې شریعت چې دا طریقه موږ ته وښودله چې که چېرې که مخکنۍ دعوه غلطه ثابت شي مخکنۍ فیصله غلطه ثابت شي نو به دا نه چې غلطه فیصله به نافظ وي. شریعت دا نه وي که مخکنۍ فیصله غلطه ثابت شو بس غلطه به روانه وي نه د هغې اصلاح به مونږ کوو د هغې روکتام به مونږ کوو. فیصله به بیا واپس راځي عدالت ته
بیا پوره طریقې کار به گواهان به او بیا به قسمونه به چې کله خلکو دا پته وي که چېرې موږ په دروغه ګواهي وکړو او بیا خبره غلطه ثابت شوه بیا موږ دوباره عدالت ته به راغواړي به چې خلکو دا مسله مخکې نه معلومه وي څوک به غلطه ګواهي نه کي او غلط بیاني به نه کي. ادنا ډېر نږدې دی ان دې خبرې ته یاتو چې دی راتلو کی. دا یاتو په معنا د یو ادو سره دی چې دی به ادا کی بشهادت گواهی لره علا وجهها دای په صحیح طریقه باندې او صحیح رخ باندې وجهن مختوي څنګه چې دا مخ د انسان په بدن کې معزز اندام دی دارنګ دا گواهیم صحیح په کار ده او صحیح طریقې سره. او یخاف یا دی به یریږي گواهان به یریږي که چېرې موږ په دروغه قسمونه گواهی وکړې او بیا وروسته زموږ غلط بیاني ثابت شوه نو دا قسمونه به واپس کیږي به بل فریق به قسمونه کی زموږ دروغجنوالی به ثابت شي. ان ترد دا چې واپس کولی به شي ایمانون قسمونه بعد ایمانهم رستو د قسمونو د هغې نه چې موږ قسمونه وخورو او بیا وروسته فیصله غلطه ثابت شوه حقایق داسې موجود شو زمون قسمونه به واپس شي نو نور قسمونه به کېږي بل فریق به قسمونه کي بیا. واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه واسمعوا او اورئ تاسو. اوس قرآن کریم واتقوا الله واقع خو چونکې خاص یو فریق باره کې دی یو خاص خلکو باره کې وه قرآن کریم خبر عامه کی ټول د الله نه ویریږئ په دروغه دعوې مه کوئ په دروغه ګواهي مه کوئ غلط بیاني مه کوئ وصیت مه پټوئ چې کومه خبره څنګه هغه شانتي پیش کړئ. واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه واسمعوا او اورئ تاسو. واتقوا الله ځکه وایي که دنیا کې تاسو مثال په طور باندې هغه ستاسو هغه جرم او ستاسو غلط بیاني دروغ ثابت نم شو او خبره پټه پاتې شوه خو دنیا کې پاتې شوه که نه یو ورځ خو را روانه ده چې په دغه ورځ به څه پټ نی بیا په هغه ورځ باندې خو به هر څه ښکاره وي د دنیا ذلت اډو ذلت دی نه او د دنیا رسوایي اډو رسوایي ده نه د قیامت د ورځې رسوایي او ذلت دا ډېر لوی دی دا یې په شان ذلت او رسوایي به بل ني د هغه ورځې نه ویریږئ د الله نه ویریږئ. واسمعوا او اورئ تاسو د الله حکمونه اورئ دا ستاسو ضرورتونه دي ستاسو مسایل دي ستاسو په کار به راځي ستاسو فایده را پکې. واسمعوا او اورئ تاسو. والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی هدایت نه کوي قوم نافرمان ته چې څوک نافرمان یې چا پړه کې فسقي او پړه کې خیانت یا پړه کې فجوري او د سمیدو کوشش نه کی نو بیا الله تعالی څوک په زور نه سمي. الله تعالی خلکو ته احکامات ښودل او نیغه لارې ورته وښودله د غلطې فیصلې صحیح کېدلو طریقې ته هم وښودله خو چې یو سړی قصدن عمدن غلط ځي نو بیا الله تعالی داسې خلکو ته په زوره هدایت نه کی. د آیتونه مشکل آیتونه دي. حضرت عمر رضی الله عنه نه دا خبر منقول ده هغه وی هذه الآیة اعدل ما فی هذه السورة من الاحکام وی دا آیتونه دا درې واړه چې دي دا په دې صورت کې د احکاماتو په اعتبار سره ډېر مشکل او ګران آیتونه دي یعنی مضمون پکې داسې انداز کې بیان شوی دی چې ډېر سوچ او سمجھ غواړي او فکر غواړي. او دارنګې تفسیر قرطبی لیکلی دی چې په قرآن کریم کې د اعراب او د معنی او د احکاماتو په اعتبار سره دا آیتونه ډېر مشکل آیتونه دي. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه وی اتفق المفسرون على انها في غايه الصعوبه مفسرینو په دې خبره اتفاق دی چې دا آیتونه ډېر مشکل دي. پس کچره معلومه شوه چې بېشکه دا دواړه ګواهان حقدار ګرځېدلي د ګناه په دوه کسان نورو ودرېږي به په زیره دغه دواړو باندې د هغه کسانو نه چې مستحق ګرځېدلی دی په هغې باندې دوه نږدې رشته داران په دواړه به قسمونه خوري په نوم د الله تعالی سره او وایي به چې البته ګواهي زمونږ ډېره حقه ده د ګواهۍ د دې دواړو نه او نه دې ظلم کړي مونږه بېشکه مونږ په دغه وخت کې خامخا د ظلم کوونکو نه به یو. ذالک دا ډېره نږدې را دي خبرې ته چې دې راتلو کې په ګواهۍ سره په صحیح طریقې د هغې باندې یا دې ویریږي د دې خبرې نه چې واپس کولی به شي قسمونه وروستو د قسمونو د هغې نه او یریږئ د الله تعالی نه اورئ تاسو الله تعالی هدایت نه کوي قوم نافرمانه ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين يوم فاورز باندي يجمع الله الرسل چی جمع کوي با اللہ تعالی پیغمبرانو لرا فیقول پس فرمائی با ماذا اجبتم سو اغا چی تاوست جواب در کڑے شو قالو دی بوائی لا علم لنا نشت دے سائلم منتا انکا انت علام الغیوب یقیناً تو دیر پویدن کے پپٹو خبرو اذ قال اللہ کلا چوب فرمائی اللہ تعالی یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ زید مریم اذکر نعمتی یاد کا نعمت نظما علیک پتا باندی وعلا والدتک اوستا پمور باندی اذ ایدتک کلا چتما مضبوط کڑی وی بروح القدس روح پاکیز سرا تکلم الناس تاب خبر کولی خلق سرا فی المہد پزانگو کی وکہلن او پدیر عمر کی وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابِ او کلم چی ما علم در کتا تا دا کتاب والحکمت او دا حکمت دا خبرو والتورات والانجیل او دا تورات شریف و انجیل شریفو وَإِذْ تَخْلُقُ او کلا چتاب جوڑولو من التین دا خطینا کہیئت الطیری پشان دا شکل دا مرغے بإذنی پا حکم زما سرا فتنفخ فیہا پستاو پکی وحلو پائی کی فتکون طیرا بإذنی پس شودا مرغے پا حکم زما سرا وتبرئ الاکمہ او تاب جوڑولو ما درزاد لن لرا والابرس برگی مرض لرا بإذنی پا حکم زما سرا وإذ تخرج الموتى بإذنی او کلا چتا برو باسلو مڑی پا حکم زما سرا وإذ کففت بنی اسرائیل او کلا چ ما منکڑو بنی اسرائیل را عنک دستانا اذ جئتهم کلا چ ترالی دیتا بالبینات فواضح موجزو سرا فقال الذین کفروا پس اویا کسانو چی کفر یکڑو منهم ددینا ان هذا الا سحر مبین ند دا مگر جادو سرگند پدی مخ کے دریو آیتونو کے دا غلط گواہین او دا دروغ ویلونا او دا غلط دعوین من اکڑا احرے کے حکم کو دا اللہ نو یرے گی او دا اللہ حکم نوورے لنبنیات مبارکہ کے بیان دے چی عورت دا سر روانہ چی تاو سر ودی عرصی حساب کتاب کی گئی تاسو خو تاسو یہ انبیاء کرام علیہم السلام نبم اللہ تعالیٰ تپوس کی چی تاسو کل اخبرو قومنو تداوت ورکو او دا اللہ پیغام امت بیان کو و تاسو لقومنو سی جواب در کو تاسو خبر امنلا او کنے انکاریو کو چی دمرا پاکیزہ ہستون با مطالبہ کی گئی اور سوال بکی گئی نو اے عام انسانان استاسو نو بسنگ سوال و مطالبہ بسنگ نکی گی دا قیامت رز مہی تکے نو سوک بم بیا غلط دعوامو نکی او سوک با دروا قسمم نخوری او سوک با دا دروا گواہی بمو نکی مضمون با صحیح بیانی خبر با صحیح بیانی دون مئی آیت مبارکہ کے بیان دے دا قیامت در رزی چی دا قیامت را دیر سخت حولناک دا پا دا غرض با اللہ تعالیٰ پا جلال کیوی تمام انسانان بد اللہ تعالیٰ مہی تپسفون کی اولاڑی
او الله تعالی به حساب کتاب کې لومبه به الله تعالی انبیاء کرام علیهم السلام ټول راجمع کی او د ټول انبیاء کرام علیهم السلام نه الله تعالی تپوس کی چې اے انبیاء کرامو چې تاسو کله خپل امتونو ته په خپل زمانو کې لاړئ او تاسو یې ته بیان وکړو نو تاسو له قوم څه جواب درکو یعنی قوم خبره ومنله او کنه انکار وکړو کنه تکذیب وکړو څه وکړو الله تعالی ته د هر څه علم دی چې خلکو څه جواب ورکړي دي دا صرف خلکو ته هودل دي چې نن بچا سر ظلم او زیاتی نه کېږي نن بس پټ او پناه بني ارس بخکارا واضح وي او ار چا سر به حساب کتاب کېږي په دویم آیت مبارکه کې بیا الله تعالی عیسی علیه السلام راوړي په دې انبیاء کرام علیهم السلام کې عیسی علیه السلام داسې یو شخصیت دی چې دغه خلکو معبود جوړ کړو دته خلکو خدای ویلی دي چاته د خدای زوی ویلی دي ان د خدای او عیسی په دغه ثابت کړی دا د نور انبیاء کرام علیهم السلام سره دا معامله نه شوی یعنی بل یو نبی ته چا خدای او الله نه دی ویلی او عیسی علیه السلام ته ویلی شوی دي نو عیسی علیه السلام الله تعالی خاص طور باندې راوړي هغه ته الله تعالی خپل احسانات ور یاد کی چې پتا باندې موږ څومره احسانات کړو بغیر د پلار موږ ته پیدا کړی د دین لوی احسان بل سکی دی شي نور انسانان د اسباب په درجه کې د اسباب د لاندې پیدا کیږي او ته بغیر اسباب الله تعالی پیدا کړی او بیا تا په ماشوموالی کې به خبرې وکړي چې ماشوموالی کې نور څه خبرې نشي کولې او خبرې صرف چغې نه دی والی به مطلب خبرې دی نه دی کړي ناشنا عجیب او غریب مضامین دی بیان کړي د الله توحید دی بیان کړي دی چې دای ذکر په سورې مریم کې 14مه سپاره کې را روان دي چې تا داو انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا الله بندې ما الله مال کتاب را کې ما نبی جوړي دا وګد مضمون تا په ماشوموالی کې چې دا یو رزم ستانه وشي بیان دکو او دارنګي تعالی الله تعالی ډیر عمر بدر کې تعالی ناشنا معجزات درکړو چې دا سه معجزات بل چاته نو ملو شي او یو هم خبره ده چې الله تعالی ستا حفاظت کړو په دا غره چې دا مضامین بیان شي چې کوم خلکو عیسی علیه السلام ته خدای ویلو او یا پاکه خدای ثابتولا آی ته خپل غلطی را مخامشه چې موږ څومره غلطی کړې ده عیسی علیه السلام په خپل حفاظت کې الله تعالی ته محتاج او د رسول الله تعالی ور کړیو احسانات خو به الله تعالی کړیو او دار سے بعد الله تعالی په حکم سره کولو نو موږ څومره کمکلو څومره جاهلانو چې موږ د یو بندنه خدای جوړ کو او گویا کې موږ د خدای څومره محدود کو چې موږ په عیسی علیه السلام کې را بند کړو الله ډېر لوی طاقتونه ولدي نو د آیت کې دا خلکو عجزی به مهیت شي چې موږ څومره کمکل توپ کړی دی یوم یجمع الله الرسل د یوم نمه کې به اوس کو رو باسو یاد کې هغه ورځو یجمع الله الرسل چې الله تعالی به راجمع کی پیغمبرانو لره نو صرف پیغمبران باندې راجمع کی وجمع اممهم الله تعالی به امتونم راجمع کی ټول انسانان به د محشر په میدان کې د الله تعالی مخې ته ولاړي فرشتي به غیر چاپیر د انسانانو نوي یو انسان به د خپل ځای نه قدم نشي اوچتولی چې څو پورې حساب کتاب یې نه کړي نو یجمع الله الرسل ټول انسانان به دا کلام باقاعده اوري با داسې ناشنا میدان به چې هر انسان به د आवाज په خپل اوري او سړی به کویږي په دې ارس باندې دانه چاله به جبن ورزي یا به غني आवाज باندې راځي یا به د سړی غني خیال ني پاره به د هر انسان خیال او فکر صرف په د یو خبره باندې وي او د هر انسان مخامخ به ارسو یجمع الله الرسل چې الله تعالی به راجمع کوي پیغمبرانو لره نو پیغمبرانو نه څه غلطي کړې ده نه څه ګناه کړې ده او نه د الله د پیغام پر رسولو کې څه کمی کوتاهي کړې ده نه د پیغمبري په ذمہ دارو کې څه کمی کو اسم نری کړي هر یو نبی خپل پورا وسو طاقت کړی دی دومره کړی چې الله تعالی نبی ته تسلی ورکړي چې دومره مکه بس کې دا چې تاسو نو کړ دام ډیر دي خو دا غي باوجود نبی پورا کوشش کړي چې الله تعالی انبیاء کرام را مخامخ کې وداینه تاسو کې نو خلکو سره خپل غم او خپل فکر پیدا شي چې مونږ هوی چې انبیاء کرام علیه السلام به زمونږه سفارش کې مونږ بخلاصي
نن هغه دین په خپل تپوس کې موږ څنګه خلاصيږو با. نو دا تنبیه دا او توبیخ دی امتونو ته او قومونو ته. فیقولو پسوای با الله تعالی ماذا اجبتم صد هغه چې تاسو جواب درکړی شو. ابو داود شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام چې کله اخري حج کو نو عرفات میدان کې ناشنا خطبه ویلې ده او د ټولو خلکو مخ کې 1,30,000 صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نبی علیہ السلام سره. نبی علیہ السلام فرمایي چې وانتم مسئولون عني وستاسو نه زما باره کې تپوس کیږي. نبی علیہ السلام استاسو نه زما باره کې تپوس کیږي. وانتم مسئولون عني او استاسو نه سوال او پوښتنه زما باره کې کیږي. نو فما انتم قائلون تاسو بسوای الله تعالی ته یعنی آیت نور امتونو پشان بوای چې مونږ ته څوک نور راغلی او مونږ ته چا پیغام نه دی دا بوای کسب بوای. نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او فرمایلو چې انک بلغت و ادیت و نصحت موږ دا جواب ورکو چې تا پیغمبري خلکو ته رسول ده او تا امانت ادا کړی دی او تا د خلکو خیرخواهی کړی ده. نبی علیہ السلام درې پیروي اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. نبی علیہ السلام به دا ګوت اسمان ته پورته کړه او داسې ښکته به د خلکو طرف ته راوسته یا الله چې تر دې خلکو په دې گواهی باندې ته گواه شي چې دې داري گواهی کې چې ما ستا پیغام دې ته رسول دی. نه الله تعالی به د انبیاء کرامو نه تپوس کی او د خلکو نه هم تپوس کی چې تاسو انبیاء کرامو نه تپوس کی چې خلکو تاسو له جواب درکړو او د خلکو نه تپوس کی چې تاسو انبیاء کرام راغلی او کنو راغلی او تاسو ته پیغامونه را رسول او کنو را رسولي. فیقول پس فرمای الله تعالی ماذا اجبتم دا عذاب معنا د الذی سرسو اغا اجبتم به چې جواب درکړې هو تاسو ته پای سره. انبیاء کرام علیهم السلام با مختصر جواب ورکړي لا علم لنا مونږ ته علم نشتا. انبیاء کرام علیهم السلام بدایي لا علم لنا قالوا لا علم لنا او به فرمای انبیاء کرام علیهم السلام لا علم لنا نشته علم مونږ ته انک انت علام الغیوب چونکه د قیامت ور ډیر سخت ده او الله تعالی به ډیر په جلال کې وي. انبیاء کرام علیهم السلام ته چونکه د الله معرفت ډیر حاصل دی ناغي د الله تعالی د دربار په آداب ډیر خپويږي او د الله تعالی جلال ایت ډیر زیات مهته دی. انسان چې سونه پويږي دومره کې بیا روب او ادبم سیوای اکی نه آداب بیا سیوا کیږي. انسان چې سونه جاهل کیږي دونه بے ادب کیږي. انبیاء کرام علیهم السلام سره علم ډیر زیات دی ناغي د الله تعالی د دربار ادب باندې ډیر خپويږي. نو دی مصلحت دا وګڼي چې بس وای چې الله مونږ ته هیڅ علم نشته بس ته په هر څه باندې پوهیږي مونږ ته علم نشته دی. نو دا جواب با د قیامت ترې د سختي او د الله تعالی د جلال د وجه نبوي او ځکه یادا به ادبن وی ادب دار چې مونږ ته علم نشته دی. ډیر لوی ذات مه تزان جاهل غنلو ځان نه پوهه دم ادب دی چې مونږ ته علم نشته او ستار علم دی. یا انبیاء کرام علیهم السلام به دا جواب ذکر ورکړي چې الله ستانه سپټي تا خو مونږ له علم راکړې مونږ به تاسو سو وایو چې څه شي وي دی او تاسو په خپل معلوم دي لا علم لنا. او یو ښه جواب دام دی چې د قیامت پر باندې چې کوم جوابي کوم خبرې سړی کی نه په ګومان باندې نه کی تخمینی بني التب یقیني روز یقیني دا جوابونه یقیني پکاري دو ټوک به پکاري الته کې به ګول مول جواب ني کلیر کټو کې یقیني او قطعي جواب به پکاري. اوس چې دی انسان د لوی چاته پته نشي جوړ کې ایمان دی او کسدي ټیک ته انبیاء کرام علیهم السلام امتونو ته بیان کړی دی ډیر خلکو په ایمان هم وروړي دي لیکن داغي د زلونو انبیاء کرام ته پته ني چې پړونو کې ایمان شته او کنيشته. لکه دا منافقان په هر دور کې په هر زمانه کې وي او د هر یو نبی په امت کې وو. انبیاء کرام علیهم السلام چې علم لناوی په دغه وجبوي چې یقیني علم مونږ ته نشته چې دې پړونو کې ایمان وو کنه دا مونږ ته علم نشته دی. ها ظاهر کې هدي کلمه ویلې وا ظاهر کې خلکو ایمانم وروړي دي لیکن د دنه د زړه مونږ ته پته نشته. دا علم لنا چې وی
د هغې د زړونو په اعتبار سره وي چې د ړونو علم یې موږ ته نشته. البته انک انت علام الغیوب، او بېشکه ته ډېر پوهه یې. علام مبالغه را، ډېر پوهه ته ویل کېږي. علام او علامه ډېر علم والا او ډېر پوهه ذات ته وایي. ته ډېر پوهه یې، الغیوب په پټو خبرو باندې. تا ته ردي د زړونو پته وه چې د دې پړونو کې ایمان شته او که نشته دی. اذ قال الله یا عیسی، کله چې وفرمایي الله تعالی، دا هم د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی به عیسی علیه السلام راوغواړي، هغه ته به الله تعالی خپل احسانات او انعامات ور یاد کړي. کله چې وفرمایي الله تعالی یا عیسی ابن مریم، ای عیسی زوی د مریم، نو چې عیسی زوی د مریم وي نو دا چې ای عیسی زما زویه، ځکه عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی نه دی. الله تعالی به دا نه وي چې زما بچی یا زما زویه راشه، بلکې یا عیسی ابن مریم، ای عیسی زوی د مریم. اذکر یاد کا تو نعمتی، دا نعمت اسم جنس ته، نو ډیرو انعامات او ډیرو احسانات ته وي. ورایات کا زما نعمتونو او زما احساناتو د یادولو نه مراد دا مخې ته راوله چې کله تا ته چا احسانات او انعامات را مخې ته شکریه به ډېر ښه ادا کوي، او کله چې انعامات او احسانات دې هیر کړو نو بیا د هغه ادب او شکریه نشي ادا کولی. نو دا را یادولو نه مراد دا چې ته ډېره شکریه د الله تعالی ادا کوي. نعمتي علیکا، انعامات زما چې پتا باندې وو، او علی والدتک، او ستا په والدې صاحبه باندې یعنی مریم بیبي باندې ستا د وجې نه په هغې باندې لوی احساناتو شو. اذ ایدتک، د دې نه به لوی احسان سی چې د هغې د بطن الله تعالی یو لوی عظیم الشان نبي پیدا کو، عیسی علیه السلام چې د هغې زوی دی. د دې نه به لوی احسان به الله څه کیدی شي. او قرآن د هغې بیان کړی چې وکانت من القانتین، ډیره تابعدار او ډیره عبادت گزاره وه. دا الله تعالی احسانات په هغې شوي دي. اذ ایدتک بروح القدس، د بعد انعاماتو بیان دی. او دا کله چې الله تعالی ما مضبوط کړي تو تایید د چاله قوت او طاقت ورکولو، د چا تایید کولو یعنی د هغه ملګرتیا کولو، هغه مضبوطوالی ورکولو. اذ ایدتک، چې کله ما مضبوط کړي تو او ما قوت درکتا تا بروح القدس، په پاکیزه روح سره، چې مراد جبرئیل علیه السلام دی. د عیسی علیه السلام د حفاظت دپاره جبرئیل علیه السلام به عیسی علیه السلام سره و، ځکه د عیسی علیه السلام دشمنان ډیرو یهودو، او ای د عیسی علیه السلام د ضرر دپاره لګېدلي وو. الله تعالی حفاظت کو په جبرئیل علیه السلام سره، بروح القدس، په پاکیزه روح سره. تکلم الناس، یو بل احسان دا چې تا به خبرې کولې خلکو سره. فی المهد، مهد زانګو تم وي، او مهد ترخ تم ویل کېږي، او جولې تم وي، ګوت تم وي، د مور ترخ او د مور جولې او زانګو. نو فی المهد څنګه چې وي اطلب العلم من المهد الى اللحد، علم حاصلوا، علم طلب کوا د زانګو نوالی، د مور د ترخ نوالی تر لحد تر قبر پورې. ځکه په علم مړېدل نشته او د علم پوره کېدل هم نشته. انسان چې څونه لویږي خپل جهالت به تا ته مخې ته کېږي، چې څونه علم کوي دونه به خپل جهالت تا ته مخې وي. څونه جاهل وم زه خو پسې پوهېدم نه. انسان چې کله ځان ته پوهوي به دی جاهل شي په دا ورځ باندې. من المهد، فی المهد په زانګو کې او د مور په ترخ کې. دا فی المهد ولې وي؟ فی الصبي ونه وي، یا طفلن ونه وي چې کله ته ماشوم وي. دکه طفل او صبي هغه د 10 کالو تم خلک صبي وي، د 15 کالو تم خلک صبي وي، چې بالغ شي بالغ کېدو مخکې تم صبي ویل کېدی شي. لیکن دا مهد چې دی دا چې کله انسان په زانګو کې وي، نو په زانګو کې د 10 کالو ماشوم څوک نه ږدي او نه د 15 کالو. چې کله ماشوم پیس کې دغه وخت کې دی په زانګو کې وي، بیا ماشوم زانګو دا خو په خپل را ټوپ کې کته راځي، بیا چې را 2-3 کالو شي بیا په خپل زانګو نه را کوزيږي. نو فی المهد ځکه چې کله ته بالکل ماشوم وي چې دغه وخت کې خبرې اډو کېږي نه نو چا کړي دي، و دا به یو معجزه وي. نو دا چې عیسی علیه السلام څنګه پیدا شو د مور په ترخ کې او مریم بیبي سره، او چې دا کله راله
نو خلق وته یا مریم ان لکی هذا، اے مریم بی دا کم زینه دی، وقد یت شیئا فریتا هډیر ناشنا د دروغ کارو کو. دا وخت عیسی علیه السلام خبرې شروع کړې، انی عبد الله، زر الله تعالی بندې ما تانی الکتاب وجعلنی نبیا، ما له الله کتاب را کی، ما الله تعالی نبی ګرځي، چې کوم دی کې ملته برکتونه وی لوی مضمونی بیان کو. په درېمه سپاره کې مونږ د 11 ماشومان نمونه باقاعده غستیو چې 11 ماشومان په ماشوموالي کې خبرې کړې دي. وکهلن او په ډیر عمر کې، په پوخ عمر کې، کهلن بوډاپی ته وي، بوډاوالی ته وي. په ډیر غټ بوډاوالی نه دی مرادو، بلکې پوخ عمر ته نه مراد دی، ډیر عمر او پوخ عمر. دا معجزه را په پوخ عمر کې هر سړی لګي خبرې کی. نو مراد دا دی چې عیسی علیه السلام لا پوخ عمر نه دی لیدلی، دی خو د 33 سال عمر کې بر اسمان ته ختلی دی. نو پوخ عمر خو لا په ده باندې راغلی نه دی، خو لا جوان دی چې بره ختلی دی. نو دا به معجزې چې بیا به راکوزیږي د قیامت نه مخکې، نو چې راشي بیا به خلکو سره خبرې کی، نو خبرې به کی، نو خلکو ته به تعلیم او تبلیغ به کی. دا به معجزه وي. وکهلن او په پوخ عمر کې مراد نه ډېره غټه بوډاوالی نه دی، ځکه چې عیسی علیه السلام به 72 سال عمر کې، د 73 سال عمر کې وفات کیږي. به 40 کال عمر د عیسی علیه السلام لا پاتې دی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، او کله چې ما علم درکتا ته د کتابو، د کتاب نه مراد قرآن کریم دی. د قرآن علم الله تعالی عیسی علیه السلام ته ورکړی دی، ځکه عیسی علیه السلام به دې امت کې راځي او چې راشي نو په انجیل شریف باندې به عمل نه کی، په قرآن کریم باندې به عمل کی، او خلکو ته هم د قرآن کریم احکامات به بیاني، چې د قرآن علم و صریح بیان به کی کنه. دا غره چې عیسی علیه السلام راشي نو مدرسه کې داخلالي او 8 کاله به علم کې، بیا مفتی کورس کې بیا به خلکو ته علم بیاني. پیغمبر په دنیا کې د چانه علم نه حاصلي، هغه معلم الله تعالی په خپل الله ولا د مخکې د قرآن علم ورکړی دی. او یا د کتاب نه مراد آسمانی کتابونه دي، او د حکمت نه مراد د شریعت خبره او د سمج او د حکمت خبره. نو مراد د نبی علیہ السلام احادیث دي. دغه علم الله تعالی عیسی علیہ السلام ته ورکړی، چې عیسی علیہ السلام به د قرآن او د حدیث مطابق عمل وکي او خلکو ته هم دعوت ورکي. او یا د حکمت نه د حکمت خبره، د دانای او د سمجھداري خبره. والتورات والانجیل، او تورات شریف او انجیل شریف، ان ته موږ د تورات او د انجیل علم درکړی دی. نو کله کتاب نه مراد قرآن کریم شي او د حکمت او د شریعت خبرې شوي، د نبی علیہ السلام احادیث. او یادا چې کتاب نه مراد تورات دی او د حکمت نه مراد انجیل دی. نو دا تورات او انجیل بیا رسول بیان کی د کتاب او د حکمت. او یو تفسیر دام دی چې کتاب نو لیکل دی. ای عیسی ته موږ د لیکلو علم درکو، دا لیکل لوی کمال او لوی فن دی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، او کله چې تا به جوړولو، تخلق معنی پیدا کولو، نو لب معنی دا جوړولو، چې کله به تا به جوړولو، من الطین د خټې نه، کهیئة الطیر پشان د شکل د مرغۍ. الله تعالی نبی ته د هر زمانه مطابق معجزې ورکي، په کم دور کې، په کم زمانه کې او په کم علاقه کې چې کم علم په عروج باندې او په ترقې باندې وي او خلکو پای کې کمال مهارت حاصل کړي وي، نو نبی سره دغه علم کامل علم وي، دغه فن او دغه علم چې خلکو سره دای کامل علم الله تعالی نبی ته ورکي چې دغه زمانه هغه زور ختم شي. د موسی علیه السلام په زمانه کې سحر او جادو، الله تعالی موسی علیه السلام ته سحر جادو بیا نه ورکړي، خو د سحر او د جادو د ټول د پاره ول بیا همسا ورکړه او لاس ول ورکو، نه سره سحر او جادو ختم شو. دا رنګه د عیسی علیه السلام په زمانه کې طب او حکمت په ترقه او په عروج باندې وو. الله تعالی عیسی علیه السلام د معجزې ورکړي چې هغه طب او حکمت او ډاکټري هغه هر څه فیل کړو. نه زمانه کې بهل کو دا کار کو، عیسی علیہ السلام به د خټې نه مرغۍ جوړ کړه او پای کې به پوکی ورکو، دای نو پریشان مرغۍ جوړ شو. دا علم چا سره نو، هغه زمانه کې به خلکو د مسالې نه د نور سره به ګوډیانې جوړولې او هغه کې به حرکت پیدا کو، خو حرکت به صرف پزمکه باندې کو
بره به الوتې نه شو او عیسی علیه السلام به پریشا مرغۍ جوړه کړه او دا کار په دنیا کې اټیم کې چام نشه کولی دا علوي چا سره نو نو دینه معلومه چې عیسی علیه السلام نبی دی نبی علیه السلام سره ډاکټر او سره طبیب او سره حکیم او یا نبی عیسی علیه السلام سبل نسبت والا نه دی که هیئت طیر پشان د شکل د مرغ دا طیر اسم جنس یا اسم جمع ده پشان د شکل د مارغانو باذن په حکم زما سره فتنفخ پتاو پوکی وهلو فیها پای کې فتكون طيرا پس شب هغه مارغانو باذن زما په حکم سره اینو پریشا مرغې جوړې شوې ندی وضاحت موږ په درې مسپاره کې کړو وتبر والاکمه او تابر غولو او جوړولو الاکمه ما درزاد لوندرا اکمه هغه چاته چې د مور نه مکمل لون پیدا وي اعما هغه چاته چې په دنیا کې لون شي او اکمه چې د مور نه لون پیدا وي نو هغه عیسی علیه السلام باندې لاس راکاګو هغه ته بیناوی ملو شسترو کې به نظر راغی یعنی دی علاج دنیا کې نو او عیسی علیه السلام بکو والابرص او برګي مرزو ابرص دو معنی یا برګي مرزو برګ بروخ انسان او یا مراد نه جزام دی چې دا اندامونه دوړيږي د دې علاج دنیا کې نشته عیسی علیه السلام بکو باذن زما په حکم سره و استخرج الموت کله بچ تارو باسلو مړي باذن زما په حکم سره دا صرف سلور کسان جون دي کړو دای بیان موږ درې مسپاره کې کړو دا یو معجزه و عیسی علیه السلام په قبر وکناستو هغه مړي تبیرا د الله په حکم سره را پاسه بس ابره جون دي شو نو سلور کسان جون دي کړو یو پکې د نوح علیه السلام زوی سام را پاسولو وإذ كففت بني اسرائيل عیسی علیه السلام چې مړ پسې را مړي به را پاسو ټول دا کاری نو چې مقبره خالی کولې خو صرف سلور کسان جون دي کړو چې معجزه خلکو د ظاهر شي وإذ كففت بني اسرائيل او کله چې ما واړولو او ما منکړو بني اسرائيل لره عیسی علیه السلام چې دا معجزې ښکار کړې يهود وسره ډېر حسد شروع کو او د عیسی علیه السلام د قتل منصوبه او سازش وکړو الله تعالی عیسی علیہ السلام بچ کو کففت ما واړول او ما منکړو بنی اسرائیل لرا ان کدستانا او بنی اسرائیل مراد يهود دي اذ جئتهم بالبينات کله چې تعالی دي ته واضح معجزو سره فکر خدای چې دی ایمان نه وړوي لوټای تاسو دشمنی او حسد شروع کو فقال الذين كفروا پس او یا کسانو چې کفر یې کوي منهم داینا اغي دیتا جادو ان هذا نددا الا سحر مبين مگر جادو سرګن او واضحه پاور چې الله تعالی جمع کوي پیغمبران لرا پس به فرمایي سو هغه چې تاسو جواب درکړې شو او فرمایي انبیاء کرام علیهم السلام نشته سایلم مونږ بهشکه ته ډیر پوي په پټو خبرو باندې کله چې و فرمایي الله تعالی عیسی زید مریم یاد کنه متونه زما پتا باندې او ستا په والدې صاحب باندې کله چې ما مضبوط کړی ته په پاکیزه روح سره تا به خبرې کولې خلکو سره په ځانګو کې او په پوخ عمر کې او کله چې ما علم درکتا ته د کتاب او د حکمت د خبرو او د تورات شریف او د انجیل شریف او کله کتاب جوړولو د خټې نه پشان د شکل د مارغانو په حکم زما سره پتاو پوکی وهلو پای کې پښې به مارغان په حکم زما سره او کله کتاب رغولو ما درزاد لون لره او برګي مرز لره په حکم زما سره او کله کتاب رو باسلو مړ لره په حکم زما سره او کله چې ما منکړو بني اسرائیل ردستانه کله چې ترالی دي ته په واضح معجزو سره پس او یا کسانو چې کفر کړو داینا نه دا مگر جادو سرګندو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين وَإِذْ أَوْحَيْتُ او کلا چې حکم کوما الى الحواریین قوم د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته
ان د دې خبرې آمنو بی چې تاسو ایمان وروړئ په ما باندې وبرسولي او په پیغمبر زما باندې قالو دی وی آمنا من ایمان وروړو واشهد او گواشت بأننا مسلمون بچ بشک منگا فرمان برداری کونکیو اذ قال الحواریون کلا چوی قوم د عیسی علیہ السلام یا عیسی ابن مریم اے عیسی زوی د مریم علیہ السلام هل یستطیع ربک آیا طاقت لري ربستا اند دی خبرې ينزل علینا چې نازل کی پمنګ باندې مائدتن یو ډک دسترخوان من السماء د اسمان د طرفنا قالو عیسی علیہ السلام اتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو یقین کوونکی قالو دیوی نریدو منگ اراده لرو اند دی خبری نأکل منها چه منگ خوراکو کو ددینا وتطمئن قلوبنا او مطمئن شی زلون زمنگا ونعلم منگ پویشو ان قد صدقتنا پدی خبرا چتا رشتیا ویلی دی منگتا ونکون علیها او منگ شپائی باندی من الشاہدین د گواہی کونکنا پدی آیتونو کې حضرت عیسی علیہ السلام باندې الله تعالی د خپل انعامات او د احسانات ذکر کی مخکې آیت مبارکه کې عیسی علیہ السلام باندې کوم انعامات او احسانات شو دای ذکر او دلته د یو احسان ذکر کی چونکه د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی انبیاء کرام علیهم السلام راغړي او داینه و تاسو کې چې تاسو کله امت ته دعوت ورکو چې تاسو له امت څخه جوابونه درکړو بیا الله تعالی عیسی علیہ السلام راوړي هغه ته الله تعالی په احسانات ور یاد کی پدا احسانات کې یو احسان بدا وتم ور یاد کی چې اے عیسی علیہ السلام دنیا کې ماته نبی جوړ کړې تعالی می کتاب درکو او تعالی می باقاعده او مستقل امت درکو او ستا په ذریعہ سره ما امت ته دا حکم وکړو چې ما باندې ایمان وروړي او زما په دې پیغمبر په عیسی علیہ السلام باندې ایمان وروړي او خلکو په تا باندې ایمان وروړو چاین حواریین او نصارا جوړ شو دا یو لوی احسان دی چې الله تعالی یو سړی نبی جوړ کی امت ولور کی کتاب ولور کی شریعت ولور کی او بیا قوم په باندې ایمان وروړي دا په نبی باندې یو بل احسانوم د الله تعالی که په نبی باندې څوک ایمان رو نړي نو دانه چې د نبی نه نبوت الله تعالی واپس علي خدا په الله تعالی په نبی یو بل احسانوم کی چې خلق هغه باندې ډیر ایمان نوړي نو په عیسی علیہ السلام باندې خلق ایمان وروړو حواریین او نصارات نه جوړ شو بیا د حواریین او امت د عیسی علیہ السلام نه یو مطالبه وکړه چې زموږ په پتا باندې ایمان دی یقینوم دی خو کچره زموږ یو مطالبه پوره شي نو نور بم زموږ ایمان مضبوط شي زموږ به اطمینان حاصل شي چې د اسمان نه یو ډک دسترخوانو چای باندې قسمه قسم خوراکونه د جنتی او غره نازل شو موږ په خپل سترګو باندې وینو او بیا موږ دغه دسترخوان نه مستفیدوم شو یعنی داغي غذایکی او خوراکونه موږ په خپل وکړو چې موږ دسترخوان په خپل سترګو لیدو چراغ نازل شو موږ په خپل وخوړو دم په خپل ایمان بم مضبوط شي مطمئن بشو او نور خلکو ته موږ خپه پخا او په مضبوطه طریقې سره موږ دعوت ورکولی شو چې عیسی علیہ السلام حق پیغمبر دی هغه موږ ته قسمه قسم معجزې خودلې دي یو معجزه موږ ته دام خودلې چې د اسمان دسترخوان ډک نازل کړی دی نو موږ نور خلکو ته د ایمان دعوت ورکو د اسلام دعوت ورکو وَإِذْ أَوْحَيْتُ او کلا چې حکم وکړو ما إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَوْحَيْتُ وحی یو خپل معنا ده چې الله تعالی د فرشتي په ذریعہ سره پیغمبر ته وکي ایت وحی ویل کیږي او وحی په حکم په معنا باندې مرضی وحی معنا حکم کولو لکه سوره زلزال کې الله تعالی فرمایي
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها زمکه به وخوځېږي او زمکه به خپل بوجونه دا خزانې به الله زمکه روباسي یا دا مړي به روباسي بأن ربک اوحى لها نو دا زمکه به ولې داسې کېده چې الله تعالی به ورته حکم کړي بأن ربک اوحى لها اوحى هلته کې په معنا د حکم سره ده الله تعالی زمکه ته وحی را لېږلی دا خو نه چې ګنې نبي ورته را لېږلی یا فرشتې ورته را لېږلې ده الله تعالی به دغه زمکې ته حکم وکړي او زمکه به دغه حکم ومني او پوره به کړي ورڅه به روباسي نو وحی په معنا د حکم سره هم راځي او دلته کې اوحیت په معنا ما حکم وکړو د عیسی علیه السلام قوم ته نو بیا حکم الله تعالی براه راست وکړو نو نه براه راست نه لرې کړی خو د انجیل شریف په واسطې سره چې عیسی علیه السلام ته الله تعالی انجیل شریف ورکو نو په انجیل شریف کې دا مضامین موجود وو چې تاسو زما په دې نبی باندې په عیسی علیه السلام باندې ایمان وروړئ او دا وحی په معنا د الهام سره راځي الهام ویل کېږي د چا پړه کې چې الله تعالی د خیر خبره واچي چې د خیر خبرې ښه خبره وي او ستا پړه کې رااله نو دې ته الهام ویل کېږي او کچې دا خبره د شر ده د ګناه ده دا بیا الهام نه دی دا د شیطان د طرف نه د ګناه وسوسه ده او د الله ر طرف نه د انسان پړه کې چې د یو ښه کار اراده پیدا شو چې دا کار کومه دا کول پکار دی داسې کول پکار دی دا پوه شه دا د الله تعالی ر طرف نه مدد دستا او تا ته د ښې خبرې الهام وکړو غیر نبی ته د نبی نه علاوه الله تعالی چاته وحی نه کی ان فرشتہ ته نه را لېږي نو بیا دغه وکړي چې الله تعالی ته په خوب کې یو ښکلې اشاره ورکړي د دې مطلب دا چې داسې کول پکار دی خو په خوب په بنیاد باندې بیا به د خوب تپوس به هم کې چې هسې نه هغه چېرته فتنه نه ستا دپاره یعنې د ګناه اشاره چېرته نه وي شیطان د طرف نه به کېدی شي نو یا الله تعالی په اړه کې انسان له د ښې خبرې واچینې ته القا او الهام ویل کېږي نو اوحی ته موږ الهام وکړو یعنې ستا د امت او ستا د قوم په اړونو کې ما دا خبره واچوله چې دا عیسی علیه السلام د الله نبی دی دته نور نسبتونه مه کوئ دا څومره قسمه قسم معجزات چې د ظاهر کړو ما درزاد ړوند ته څوک علاج کولی شي عیسی علیه السلام ولې علاج کې برګې مرض دنیا کې څوک ښه کولی شي عیسی علیه السلام یې ښه کي او دارنګې مړي څوک راپاسوري شي او ژوندي کولی شي عیسی علیه السلام دا هر څه وکړو نو د یهودو په اشارو کې د یهودو په سازشونو کې مه راځئ عیسی علیه السلام ته د ولد الزنا او نور نسبتونه مه کوئ یو پاکیزه شخصیت دی په د باندې ایمان نوړئ نو مونږ د عیسی علیه السلام باره کې د قوم په اړونو کې دا خبره واچوله نو هغې زړونه نرم شو تا ته او په تا باندې ایمان نوړو نو اوحیتو په معنا د الهمتو سره ما الهام وکړو دا د شاتو چې دا کمې مچۍ دي ګبین والا د دې باره کې قرآن کریم اوحی ربک الی النحل الله تعالی د شاتو د مچو ته وحی وکړه نو دا خو نه چې د مچو ته الله تعالی فرشتې را لېږي ای ورته وایي دغه مچو په دې زړونو کې الله تعالی دا خبره اچولې ده چې ستا کار بسي ورته به کوم دی کې خپله چتې به کوم ځای جوړئ او ګبین به کوم ځای جوړئ تاسو ګورئ دغه مچۍ به چېرته د اوسېدو په کمره کې دننه ځان له ګبین نه جوړي چې کوم دی کې انسان اوسېږي په کومه کمره کې او کومه برنډه کې هلته به دا ونه وینئ همیشه چې ته سفر کې به وي چې ته ونه کې به وي چې ته شاړ کنډر کې به وي او چې ته صحرا کې به وي چې ته غرونو کې به وي خو د اوسېدو په ځای کې به دي تاسو ونه وینئ ځکه دې ته الله تعالی الهام کړی دی دی وله پړه کې اچولی دي چې ستا کور دغه نه دی او ستا د ګبین ځای دکه نه ستا ځای به یو بل طرف دی نو دا وحی په ډېرو معنو راځي دلته کې وحی په معنا د امر سره حکم سره یا په معنا د الهام سره او یا دا وحی په خپله معنا والی الله تعالی وحی راولېږله خو بیا په واسطې د عیسی علیه السلام سره چې ته دې قوم ته ووایه چې الله تعالی دا فرمایي چونکه پیغمبر سفیری د پیغمبر کار قاصدی پیغمبر د الله او د خلکو منځ کې د پیغام رسول یو ذریعہ کی پیغمبر د ځان خبرې نه کوي دغه ته پیغمبر وي دا پیغمبر د فارسی ژبې لفظ دا مرکب د پیغام او برو د بر معنی پهونچانه والا رسون کې
دې د الله پیغامونه امت ته او قوم ته رسي. نو په پیغمبر به اعتماد کوي چې الله دا وایي ته به یې منې، ځکه الله تعالی خو ته ویني نه، او نه الله تعالی هر چا ته په خپله حکم کولی شي. وإذ اوحیتو کله چې ما حکم وکړو یا ما الهام وکړو او یا ما وحی راولېږله الی الحواریین، حواریین دا جمع د حواری ده، او حواری او حورا او حور سپین ته وایي. د دې تحقیق مونږ درېمه سپاره کې کړو چې د عیسی علیه السلام دی امت ته او قوم ته چې چا په عیسی علیه السلام ایمان راوړی دی هغې ته حواري ویل کېږي او انصار ورته هم ویل کېږي. د دې امت او د نبی علیه السلام باندې چې څوک ایمان نه وړي هغه ته صحابه وي، د نبی علیه السلام ملګرو ته صحابي او صحابه ورته وي. او د عیسی علیه السلام باندې چې چا ایمان راوړي او عیسی علیه السلام یې لیدلي نه ته حواري او انصار ویل کېږي. دا حور او حورا سپین ته وایي. حورا او احور هغه انسان ته وایي چې د هغه دا سترګې چې دي نو په دې سترګو کې دا دننه چې کم تور ځای دا ګولو دا مکمل توري چې دا شینوم نی او خړوم نی، او په دې کې دننه دا ټکې سپینوم نی، دا تور ګول دایره مکمل توره وي، او دا یې نه غیر چاپیر چې دا کمزیر دا مکمل سپین وي چې دې کې سرې نښې نی، رګونه پکې نی، خړوالی پکې نی، خړ پړ نی، نو دې ته حور ویل کېږي. او هغه سړي ته احور وي او دغه ښځې ته حورا ویل کېږي. دا ډېر لوی حسن دی. د جنتیانو د بیبیانو سترګې به دکه شانتې وي چې دا غیر چاپیر ځای به مکمل سپینی او دا دننه ځای به مکمل توري. دا د دې نه بهترین سترګې نورې نشته. خلک خو شنې سترګې داسې وغسې داسې خبرې دي. د جنت یانو سترګې مزیدارې، دنیا کې هم دکه سترګې ښکلې چې مکمل دننه تور او غیر چاپیر تک سپینو. نو دې ته دا حواري ویل کېږي. دین بالکل پاک او صفا او سپینو، یعنې دې کې منافقت نه و، ځکه ورته حواري وي د مخلص دوستانو د عیسی علیه السلام. او نور توجیحات پکې مونږ درېمه سپاره کې کړو. بخاری شریف کې روایت دی، نبی علیہ السلام فرمائے ان لکل نبی حواریا و حواری الزبیر. د هر یو نبی او مخلص دوستی، خالص مخلص دوست، او زما خالص او مخلص دوست دا زبیر دی. زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ دا د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی، د عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ والد صاحب دی. د هر یو نبی او خالص او مخلص دوست، او دا د ما خالص او مخلص دوست دی. اصل کې نبی علیہ السلام د ټولو صحابو خیال ساتلی دی. هر چا له ځان له ځان یو لقب ورکړی دی. ابوبکر صدیق له د صدیق لقب ورکړی دی، او چا له 100 چا له 100، او دی پکې حواري کې راوستی دی. یعنې گویا کې دا زبیر چې دی دې د ما لپاره داسې دی لکه څنګه چې د عیسی علیه السلام دپاره د هغه مخلص او خالص مخلص صحابه وو. الی الحواریین، نو قوم د عیسی علیه السلام ته، هغه دوستانو د عیسی علیه السلام ته، ان د دې خبرې آمینو چې ایمان نه وړئ تاسو بي په ما باندې، لومبی په الله باندې ایمان نه وړئ. د پیغمبر باندې ایمان الله ومني معتبر دی چې لومبی سړی الله ومني، لومبی به ته الله تعالی مني بیا به پیغمبر مني. که یو سړی پیغمبر منم الله نه منم بیا د ایمان نه دی. نو ان آمینو بی منی حق د الله تعالی دی. ایمان نه وړئ په ما باندې و برسولی، او زما په پیغمبر باندې عیسی علیه السلام باندې. نو دا چې کوم د عیسی علیه السلام چې کوم مخلص خلکو هغې فورن عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو. قالو دی وی آمنا مونږ ایمان راوړی دی، مونږ ایمان راوړو. واشهد او گواشتو باننا مسلمون، چې بېشکه مونږ فرمان برداری کوونکي یو. ګوره مسلمون وی دیونه چې باننا مؤمنون، مونږ ایمان راوړونکي یا مونږ یقین کوونکي یو. ایمان سره چې کله اسلام یوځای شي، لکه د ایمان تعلق له سره او د اسلام تعلق د ظاهر بدن سره، چې پړه کې ستا ایمان دی نو په خوله باندې به وایي اظهار به کوې چې زه مؤمن یم، او بیا به عمل هم کوې. ځکه ایمان هغې پورې څو پورې عمل به ورسره خامخا کوې، که نه تش په ایمان به څنګه خلاصېږې، یا به سزا خورې که چېرې اسلام دی ورسره نی. نو اسلام ظاهري بدن باندې، نو دا اسلام مرتبه ورسره چې یوځای شي بیا ډېره کامله شي. ابراهیم علیه السلام اسلمت لرب العالمین، دیونه چې آمنتو ایمان خاصم شته دی،
خو زه د الله تعالی هر حکم ته تابعدار یم. یو سړی به ایمانی لیکن حکمونه به نه مني. یو سړی دا ممکن دی چې پړه کې ایمان شته لیکن احکامات نه پوره کی، نو کامل مؤمن نه دی. نو کامل مؤمن هو هغه چې اسلام ورسره یو ځای کی. نو ګوره د عیسایانو څه وویل د نصاراو او د حواریینو چې موږ مؤمنان یو، خو ایمان سره سره به ظاهري انقیاد بم کو، ظاهر احکامات بم پوره کو مونږه. نو بأننا مسلمون وي چې موږ به ظاهر کې منو ستاره خبره او ستاره حکم به منو، فرمان برداری وکړو. اذ قال الحواریون کله چې وی قوم د عیسی علیه السلام چې کوم هغه د عیسی علیه السلام خالص مخلص خلق هغه دا وی یا عیسی ابن مریم، اے عیسی زوی د مریم، هل یستطیع ربک، آیا طاقت لري رب ستا؟ پیغمبر تاسو نوم اغستی شي خو مناسب نه پیغمبر ته لقب وای، یا رسول الله به وتوي او دارنګ یا نبی الله به وتوي، یا حبیب الله به وتوي. لیکن که انسان ته نوم والی نو دام سو چړه کې ستا بیا ادبینی او دغنی استهزاء نو بیا خیر دی. نبی علیہ السلام تبم بای صحابو نوم اغستو، خو چې کوم دیهاتیان بو چې کوم د باندې اوسیدونکو خلک وای برالو نبی علیہ السلام ته یا محمد وی. جبرئیل علیہ السلام چې راغلو حدیث جبرئیل کې نو د انسان په شکل کې، نو صحابو ته د تعلیم د پاره نبی علیہ یا محمد اخبرنی عن الایمان بیا عن الاسلام. نبی علیہ السلام ته نوم واغستو یا رسول الله دارنګ یا نبی الله وتونوي. د پیغمبر ته نوم اغستل جایز دی، بل عرب په نوم خوشحالیږي. د عربو ځان له یو رواج د یو عرف دی، هغه یو بل ته نوم اخلي او په نوم خوشحالیږي. او مونږ تاسو اکثر په خپل نوم باندې خپه کیږو چې چاته نوم والی او کده لقب وتوالی او دارنګ جناب او سر و غیره بیا خلک خوشحالیږي. د هر علاقې خپل عرفي عربو نوم باندې خوشحالیږي، هر چاته پلانکیا او پلانکیا. نو دی عیسی علیہ السلام ته یا عیسی ابن مریم وی، اے عیسی زوی د مریم، هل یستطیع ربک، آیا طاقت لري ستا رب؟ استطاعت دیو کار طاقت لرلو، یعنی دا کار ته کولی شي کنه شي کولی. نو الله تعالی ورس کولی شي. نو آیا د الله تعالی بارک داسې ویل شي چې آیا ستا رب یعنی الله تعالی طاقت لري چې داسې وکي؟ دا کده انسان په دې خبره کې شک نه بیا انسان کافر کیږي چې ته الله تعالی په قدرتونو کې په قوت کې شک کې. الله تعالی چې دا دومره ارس د اسمان نه نازل دا دسترخوان څخه دونه لوی شی چې الله تعالی یې نازلولې. نو هل یستطیع ربک، نو د ابن عاشور ډېر خپل توجیه کړی دا وی دا هل یستطیع ربک اصل کې دعا ده، التماس ته. لکه څوک چې چانه یو مطالبه کی خو ډېر په ادب انداز کې کی او ته چې تاسو به داسې وکړئ شئ، نو تا ته حکم نه کوي چې داسې وکړه، نو تا ته یو دعا کې درخواست ورته کوي، ریکویسټ کې التماس ورته کوي چې تاسو به داسې وکړئ شئ. نو مطلب دا چې تا ته په دې کې اختیار دی، که تاسو یې کوئ نو ما باندې به احسان وشي، او که تاسو یې نه کوئ او تاسو عذر وکړئ نو زه به تاسو ملامته کوم نه چې ګوره تا زما خبره ونه منله. نو دا د ادب او د التماس او د عرض په انداز کې وي چې هل یستطیع ربک. ابن عاشور لیکلی وی عربو کې دا محاوره ده چې یو سړی یو کار کولی شي او طاقت لري هغه ته اسانی، هغه ته عرب وی چې هل انت یا هل تستطيع کذا، آیا ته داسې کولی شي؟ نو دې مته چې ته کني کولی شي او کني ما پویا کا هغه طاقت لري داسې کولی شي، خدا ته یو قسم عرض کې التماس وته کې او درخواست کې کتاو داسې وکړي شنو خبري. دې روایتو کې یو روایت دی، یو سړی عبد الله بن زید رضی الله تعالی ته وی اتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا، وتر دې خبره طاقت لري چې ما ته وایي چې نبی علیہ السلام بسنګ او دس کو. خدا هو صحابي دی، صحابي هو پیغمبر په ودس لیدل لري چې پیغمبر او دس څنګه کی. نو دا ودس کول سګران کار خونه دی چې ګنې دا صحابي دا ودس غنی نشي کولی او یا ته نشي خودلی. نو ګوره دا سائل چې دا سوال کوونکی د ډیر د ادب په انداز کې وایي چې تاسو ماته د نبی علیہ السلام د ودس طریقه وخی چې څنګه به ودس کی، نستاسو مزاج او طبیعت دی وخت کې پدې کې دی چې ماته وخی.
نو مطلب که چېرې وښایي نو زه به خوشحاله شم او زه به مطمئن شم. خو که تاسو وایئ چې دې وخت کې نه نو زه به خفه کېږم نه چې ګوره تا زما خبره ونه منله، به تاسو بیا ما ته بل ټایم دغه وکړئ. نو دلته کې هم دی هل یستطیعو، آیا وبه ستا رب، یعنی آیا داسې به تاسو وکړئ چې ته خپل رب ته دعا وکړئ، درخواست وکړئ. او زمونږ دا چې کوم سوال دا ورته مخې ته کېدی او الله تعالی زمونږ دا سوال پوره کړي، دا مطالبه پوره کړي، نو دا به وشي داسې. نو هل یستطیعو، ځکه تفسیر طبری او روح المانی دواړو لیکلی دي چې دا یستطیعو په معنا د هل یستجیب لک ان سألته ذلک، کته د الله تعالی نه دا سوال او مطالبه وکړي الله تعالی به ستا دا خبره ومني او قبول به کړي. نو هل یستطیع ربک داسې لفظي معنی خو دغه چې آیا طاقت لري ستا رب، خو مطلبي معنی دکه ده چې آیا ستا رب به زمونږ دا مطالبه قبول کړي او به مني. دې وجې نه روح المانی بل معنا هم کړی ده د هل یستطیع په معنا د هل یطیع سره، آیا الله تعالی به ستا خبره ومني. اطاعت معنا منلو ویل کېږي، خبره منلو. او بیا حدیث عمران نقل کړی دی، یو پیرا ابو طالب سے بیمار شو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې تپوس لراغی، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر ما دم کا چې خشمه، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه دم کو نو فورن هغه خشو، داسې خشو گویا کې چې یو سړی تا په پړو باندې تړلی بند په بندي او تی کلو کې دی د لاسونو خپې ځان له کلو کې او ستوماني و دک شان ابو طالب صاحب را پاسې د گویا کې ستوماني وباسله او صحتمند شو. نو ابو طالب صاحب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې هل یطیع ربک، آیا ستا رب ستا خبره مني ولې سو؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته آو کچېرې تی مني نو بیا ستا مني. نبی علیہ السلام ته نشنا جواب ورکو چې ته د خپل رب خبره کله مني بیا الله تعالی ستا خبرم بیا مني، بیا خو چې تی نه مني بیا ستام نه مني هغه بیا دا دنیا کې دغه قانون چې تر چا مني ستا به هغه بیا مني. به ته د خپل رب تابعدار اوسېږه، فرمان بردار اوسېږه، الله تعالی هم بیا پتا په سخت وخت کې یری بنا ستا مدد وکړي او تا به یاد ساتي. بیا نو دا هل یستطیع په معنا د یطیع سرم راځي، آیا او به مني ستا رب دا خبره چې موږ ته پیش کو ته ته دا خبره پیش کې هل یستطیع ربک. او دا د شک په بنیاد دا سوال نه شوی، لکه د شک په بنیاد خو بیا سړی کافر کیږي. بیا نو هل یستطیع ربک، آیا طاقت لري ربستا، آیا او به مني ستا رب ان دا خبره ينزل علینا چې نازل کی علینا په موږ باندې مائدتنو، مائده دسترخوان ته وي، خدا سي وچ دسترخوان ته نه ډک دسترخوان ته وي چې باندې قسمه قسم میوي او قسمه قسم خوراکونه وي. ما د یمید حرکت کول ته ویل کېږي لالا تمید بكم، الله تعالی پزمکه باندې غرونه کې خودلو چې د ازمکه خوزینا، نو ما د یمیدو کې د حرکت معنا ده، د خوزیدو معنا ده. نو مائده ته مائده ولي وي په دې دومره خوراکونه کوي کې خوزیږي د ډېر خوراکونو د لاسه، ډېر خوراکونه په دې باندې پراته وي. او یو سفره وته وي، عربی کې دسترخوان د پر سفرم راځي او مائدم راځي، دلته مائده وروړو مائدتن یو ډک دسترخوانو من السماء د اسماننا، مونږ ته خوانچه وایو، عربی کې خیوان میز ته وي چې کله لاندې خپې وي، نو دی مائده یاد کو یو ډک دسترخوانو. دی صورت هم سوره مائده ردی وجنوي چې په دې کې د لفظ د مائده راغلی دی، مائدتن ډک دسترخوان من السماء د اسمان د طرفنا، من السماء وي یعنی دانه چې دلته کې موږ خپلو کې کورونه روټۍ وروړو او میوې روشو کو د پاسه کې د دسترخوان دانا دا دسترخوان چې د اسمان د برن راشي، من السماء د اسمان د طرفنا، نو مراد نه جنتی دسترخوان دی چې جنت خوراکونه پای باندې موجود دي. قال او عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اتقوا الله او یریګد الله تعالی نه ان کنتم مؤمنین، کچریه تاسو یقین کوونکې. مونږ چې د استاتیو کوم معنا وکړه چې دا درخواست او التماس دی، بیا د اتقوا الله نه مراد دا چې اے د ما امت او اے د ما صحابه په تقوا باندې قائم اوسېږئ. ګوره لکه چې ته شک را نه ولې ستاسو مطالبه خو ټیک تا، خو کچرې فرض کو نشوه او نه منل شوه چې لکه تزلزل ګوره او شک پیدا نشي،
اتقوا الله په تقوا باندې قائم اوسئ برقرار اوسئ. یا اتقوا الله وتزکوئ چې تاسو مطالبه پوره شي خدای را پاره شرط تقوا ده. نو تقوا په ځان کې راولي او تقوا باندې قائم او دائم اوسئ نو الله ودامو کې بیا. او یا کدا بل معنا والو چې چونکه دا مطالبه سو دومره خرابم نه ده لیکن دا چې صورتن بے ادبی راځي حقیقت کې بے ادبی نه راخوش لیکن ظاهره کې بے ادبی راځي چې ګوره ته دا وی الله تعالی ته الله تعالی خپل مرزي را چوغړي در بګی دلا کني نظر کېلا ته دا خبر سره کوي. نو تاسو دا مطالبه سره کوي داسې بل داسې مطالبه خو مخکې امتونو چې تنه راکړي چې تاسو یې کوي. نو په دې وته بیا عیسی علیه السلام اتقوا الله لا نو یریږي دا سوای تاسو اتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه ان کنتم مؤمنین کچره تاسو ایمان لرونکي او یقین کوونکي. دومره کافی دي. او کله چې حکم وکړم قوم د عیسی علیه السلام ته د دې خبرې چې ایمان وروړي په ما باندې او ما په پیغمبر باندې وې دې مونږ ایمان وروړو او گواشه ته چې بشک مونږ فرمان برداری کوونکي یو. کله چې وې قوم د عیسی علیه السلام اے عیسی زوی د مریم آیا طاقت لري ربستا آیا او بمن استا رب دا خبره چې نازل کې مونږ باندې یو ډک دسترخوان د اسمان د طرف نه او عیسی علیه السلام او یریږي د الله تعالی نه کچره تاسو یقین کوونکي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قالوا ديوي نريد منغ إرادة لرو أن ددي خبري نأكل منها چې موږ خوراک کو د هغینا وتطمئن قلوبنا او مطمئن شي زړونه زمونږه ونعلم ان او موږ پوه شو په دې خبره قد صدقتنا چې یقینا تا رښتیا ویلي دي مونږ ته ونکون علیها او موږ شو پای باندې من الشاهدین د گواهی کوونکو نه. قال عیسی ابن مریم او عیسی زوی د مریم اللهم اے الله ربنا اے رب زمونگا انزل علینا نازل کی پمونگا باندی مائدتا من السماء یو ڈک دسترخان د طرف د اسماننا تکون لنا عیدا چی داشی زمونگ د پارا د خوشالی روز لأولنا زمونگا د لنبنو خلق د پارا وآخرنا او زمونگا رستنو دا پارا وآیتا منکا او یولیا نشانی شی دا طرف دستانا ورزقنا او رزق راکی مونگتا وانت خیر الرازقین او تا بہترین دا رزق ورکون کنئی. قال اللہ او فرمائل اللہ تعالی انی منزلها بے شک ازا نازلون کیم دیلرا علیکم پتاسو باندی فمن یکفر پس سوک چه کفرو کی بعدو پس ددید نازلی دلونا منکم دستاسونا فإنی اعذبه پس بے شک ازا عذاب ورکو مغتا عذابا داسی عذاب لا اعذبه احدا چه زب عذاب نورکم یو تنتا من العالمین د جهان د خلقنا. د حضرت عیسی علیہ السلام قوم د عیسی علیہ السلام نه د اسمان د دسترخوان مطالبه وکړه. عیسی علیہ السلام ولغی پوی کړو چې الله نو یریږي. مطلب د عیسی علیہ السلام دا او چاسي نه چتا به دبه کرانه شو د محکنو قومونو په نقش قدم لړ نشي
هغه هم دغه شان د انبیاء کرام علیهم السلام نه د معجزاتو مطالبه وکړه او مقصود د هغې استهزا وه. عیسی علیه السلام دا قوم پویه کو، لیکن قوم عیسی علیه السلام ته ووایي چې زموږ مقصد نه شک دی او نه مذاق او نه استهزا ده. مونږ خو ستا تصدیق کړی دی، په تا مونږ ایمان نه وړی دی. دا مونږ چې دسترخوان غواړو دا مونږ د زړه د اطمینان دپاره او د یقین د مضبوطولو دپاره غواړو چې مونږ کله دا په خپلو سترګو باندې ووینو مونږ به خپل هم ثابت قدم او مضبوط شو او مونږ به نورو خلکو ته بیا په صحیح طریقې سره دعوت د ایمان ورکولی شو، مونږ به ګواهي کولی شو. عیسی علیه السلام چې کله پوه شو چې د قوم مطالبه د شک په بنیاد باندې او د اعتراض په بنیاد باندې نه ده، عیسی علیه السلام د الله تعالی په دربار کې دعا وکړه چې الله مونږ له یو دسترخوان د اسمان نه نازل کړي او الله تعالی هغه نازل کو. بیا عیسی علیه السلام د طبریه سمندر او د دریاب په کناره باندې عیسی علیه السلام قوم ته ووایي چې تاسو 13 ورځې روژې ونیسئ چې چا مطالبه کړې وه، په هغې باندې 13 ورځې روژې ونیسلې او د هغې نه بعد د هفتې ورځ وه. عیسی علیه السلام اول غسل وکړو، اودس یې وکړو او غټې کپړې واچولې او 2 رکعاته نفل وکړو او د الله تعالی په دربار کې دعا وکړه. ډېر زیات یې وژړلو، دا سترګې د اوښکو نه ډکې شوې او بیا اللهم ربنا په دې سره دعا شروع کړه. الله تعالی دعا قبول کړه او 2 وریځې رالې سپینې، په هغې یو دسترخوان او د سرمنې جوړ شوی او رنګ یې سور و. یو وریځ سپینه بره وه، بله وریځ سپینه ښکته وه او دا دسترخوان د اسمان نه راغی. خلکو ورته کتل په سترګو باندې، عیسی علیه السلام او قوم هم کتلو. چې کله دا دسترخوان راغی خلک خوشحالېدل او عیسی علیه السلام ژړلو. عیسی علیه السلام سره دا غم و چې هسې نه دسترخوان خو راغی خو هسې نه څوک شک ونه کړي، څوک انکار ونه کړي، ځکه قانون دا دی چې الله تعالی په خپله معجزه نبي ته ورکړي او خلک یې ونه مني نو الله تعالی عذاب نه راولي. خو چې کله قوم په خپله مطالبه وکړي چې موږ ته معجزه وښیه او بیا پیغمبر ورته معجزه وښي او بیا څوک انکار وکړي نو بیا عذاب راځي. ډېرو پیغمبرانو ته الله تعالی معجزې ورکړي دي از خود به خود او قوم هغه نه دي منلي، په هغې عذاب نه دی راغلی. خو چې کله قوم په خپله مطالبه کړې د معجزې چې ورته فرمایشي معجزه وي لکه صالح علیه السلام قوم شو یا نورو، او بیا الله تعالی معجزه پوره کړي یا یې ورله ورکړي وي او بیا قوم انکار کړي نو بیا د الله تعالی عذاب په هغې باندې راغلي. دلته چونکې قوم په خپله دسترخوان مطالبه کړې ده، الله تعالی خو دسترخوان رولیږو او عیسی علیه السلام سره ژړلی مو یره مو سره وه چې هسې نه قوم انکار ونه کړي. دسترخوان راغی او هغه په 2 وریځو کې چې کله مخې ته کېښودی شو نو عیسی علیه السلام د قوم نه متعلق څوک به دا پاس یو رومال پروت و چې دا رومال به څوک اوچتي چې وګوري چې دې کې څه دي. نو قوم ورته وایي حواریینو چې تاسو له دې لایق یې چې تاسو دا اوچت کړئ. روح المانی لیکلی دي چې عیسی علیه السلام دوباره اودس وکړو بیا 2 رکعات یې وکړو او د هغې نه بعد د رومال اوچت کو، بسم الله خیر الرازقین وی او رومال یې اوچت کو. په هغه دسترخوان کې یو غټ مایع پروت و چې تازه ریت کړی شوی او غوړي ته نه بهېدلو او دغه مایع سر ته سرکه پرته وه او خپو طرف ته مالګه پرته وه او دغه رنګې د مایع سره خوا کې 15 روټۍ هم پرتې وې او د یو روټۍ د پاسه زیتون و، د بلې باندې کجورې وې او په یو باندې 15 انارو او دارنګې پنیر چې کوم دی پروت او وچه پرته کړی شوې غوښه پرته وه. د دې دسترخوان نه سره پاسه 300 کسانو خوراک وکړو. دې دسترخوان باره کې دا حکم الله نازل کو چې دې نه به ظهیراندوزي نه کوئ، ولا یدخرو، ځان سره به کور ته نه وړئ، بس خورئ ترې نه او ښه چې څومره خوړی شئ نه وخورئ. د سره پاسه 300 کسانو دې نه خوراک وکړو، په دې کې څه کمي رانغی، دا برکت و پای کې. او 40 ورځې دا دسترخوان چې دی دا راتو یا 40 ورځې بیا راتو یا دکه یو دسترخوان و 40 ورځې پروت و
او خلکو تینا خوراک کو کم نشو. دا معجزات د نبی علیہ السلام په معجزه کې ظاهر شوي دي په زمانه کې مو. بخاری کې روایت ده د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ملمانه راغلي و درې. ابوبکر صدیق رحمه بیبي ته وویل چې د لپاره خوراک تیار کړو په ملمنو روټۍ وخوروئ ځکه زه به ناوخته راځم نبی علیہ السلام سره به یم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناوخته کو دلته بیبي ملمنو ته روټۍ کېښوده او ملمنو وایي کوربه څه شو میزبان څه شو. ابوبکر صدیق صاحب ایوتیا خو نبی علیہ السلام سره ناوخته به راځي چې هغه راشي به موږ روټۍ وخورو. زوی ورته وایي عبدالرحمن بن ابي بکر چې زمونږ والد صاحب بیا موږ ته غوسه کېږي تاسو روټۍ وخورئ. وایي نه چې څو پورې هغه نه راغلي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناوخته راغی په دغه شپه باندې. چې راغی نو بیبي ورته ووایي چې جی تاسو تر اوسه پورې هلته مېلمنو د روټۍ غم هم نه و. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته مېلمنو لا روټۍ نه راخوړلې وي نه. نو ابوبکر رضی الله عنه خپل زوی ته غوسه شو چې د ما زوی به چې کومه کوتاهي کړي. عبدالرحمن بن ابي بکر چې زه پټ شوم ما ته پته چې پلارو ما ته غوسه کېږي. یو بکر رضی الله عنه پسې وګرځي خو زه پیدا نه کړم. خیر بیا راغی مېلمنو ته چې تاسو خورئ روټۍ. ابوبکر رضی الله عنه په خپله غوسه چې زه خو نه خورم قسم یې وخوړو. مېلمنو یې موږ هم بیا روټۍ نه خورو. خیر ابوبکر رضی الله عنه وایي دا د شیطان د طرف نه موږ په قسم باندې راوستو. هغه لاس ښکته کړ روټۍ شروع کړه. مېلمنو هم شروع کړه. درې مېلمانه یو دا او بیبي وه. دې روټۍ خوړله او چې څونه روټۍ خوري نو لاندې کمیږي نه. نو 5 کسانو دسترخوان نه روټۍ وخوړه او بیا روټۍ هم اکمره موجود وه. نو ابوبکر صدیق رحمه بیبي ته یا اخت بني فراس ما هذا ایته بني فراس وی دا څه دي دا هړو کمیږي نه روټۍ. ایک الله تعالی دونه برکت چولو. بیا دی هغه روټۍ نبی علیہ السلام لوي غلا. سحر بیا د نبی علیہ السلام ملمانه راغلو 12 کسانو. هغه روټۍ ملمنوم 12 کسانو خړو نبی علیہ السلام په خپل مخړو بیا مکه. دا برکت راځي په روټۍ کې. دلته هم دغه دسترخوان 15 روټۍ یو مې او هغه 300 کسانو یو پیره نو 15000 کسانو دا روټۍ ټول خوړل او بیا هم دا کم نشو. یکه مصیبت دا وشو چې سهل کو دی کې ظاهر اندوزی وکړه نه سروته وړل او دا ممانعات او دویم دا چې بعد هر کو دی ته جادو وي نه معجزې ته د جادو نه تعبیر وکړو او دا ویل شو چې چا انکار وکړ بیا بل سخت او عبرتناک عذاب ورکوما. چې کله دی وته جادو وي او دارنګ بعد خلکو تنه ظاهره وکړه مدا دسترخوان مدینه اوچت شو او چې کوم خلکو دا کار کړو داینه شادوغان او خنزیران جوړ شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی ان اشد الناس عذابا یوم القیامت من کفر من اصحاب المائده. د قیامت پر ورځ باندې وا سخترین او بدترین عذاب هغه چاته وي چې چاره دغه دسترخوان نه انکار کړو. والمنافقون او منافقان تم بدترین عذابی وآل فرعون او فرعونیانو ته دې دریو قسم خلکو ته بدترین عذاب د قیامت پر ورځ باندې وي. ترمذی شریف کې دا روایت ده د عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ چې انزلت المائده من السماء خبزا ولحما. دا دسترخوان د اسمان نه راغلو چې په دې باندې روټۍ وي او غوښه وه او دا د هفتې په ورځ باندې راغلو د یوم الاحد د اتوار پر ورځ باندې. یوم الاحد اتوار ته ویل کېږي او یوم السبت خالی ورځ ته وایي. دا د اتوار پر ورځ راغی نو د اتوار دې ځان بیا اختر ونیسله هندي به د اتوار په بیا خوشحالي کوله. او امام مجاهد رحمت الله علیه وی چې نه د دسترخوان ناغلی نو چې کله عیسی علیه السلام دی ته وی چې فمن یکفر بعد منکم فإني أعذبه کچاره دین انکار وکړو بیا ورته عبرتناک عذاب ورکوم. الله تعالی فرمایي نو حواریین توبه طائف چې بس جم نه واړو اسنه چې تمغه انکار ونکو. خدا دې امام مجاهد سیب کول نه او جمهور وی چې نه د دسترخوان راغله دي ځکه انی منزلها قرآن قال الله انی منزلها زبدا نازلوما دا یو وعده او الله تعالی د خپل وعده نه بیا خلاف ورزی نه کین. دا دسترخوان راغله دی
البته چې دا کم تفصیل د دسترخوان بیان شو نو دا په صحیح احادیثو کې نه راغلي، مفسرین حضرات لیکلي دي. ابن عاشور لیکلي دي موجوده عیسایان د دین انکار کوي، دسترخوان مسترخوان نه راغلي. بیا ابن عاشور وی در عیسایان خو د بلا خبرونو انکار کړی دی، بلا خبرې شته دی راغلي دي او هغې نه یېرې شوي دي، لکه دای په انجیل کې نشته دی. قالو دی وی نوریدو مونږه اراده لرو، دا نوریدو په معنا د نحب سره دلته کې مونږه مینه کوو، مونږه غواړو دا ان ناکل منها دا چې مونږ اخرو د دینه چې د دینه مونږ له خوراک وکړو. ان ناکل منها اکل تبرکینو مونږ د برکت حاصلولو دپاره د دغه دسترخوان نه خوراک کول غواړو. ابن عاشور لیکلی دی وی د ناکل منها نه معلومیږي چې دی داری چې مونږ وګیو چې لږ ماړه شو، دا د لوږې د ختمولو دپاره نه دی غوښتې، د برکت د حاصلولو دپاره، ځکه هم منها ووی که نه چې دې نه مونږ له خوراک وکړو چې مونږ ته برکت حاصل شي. نو ان ناکل منها چې مونږ خوراک وکړو د هغې نه، یو دا به وشي. دویم وتطمئن قلوبنا او مطمئن شي زړونه زمونږ زړونه به نور مطمئن شي، ځکه چې مونږ کله په خپلو سترګو باندې وینو نو زمونږ یقین کې به مضبوطوالی پیدا شي. دا بالکل داسې سره لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام ایمانو چې الله تعالی به مړي ژوندي کړي، لیکن د کیفیت باره کې تپوس وکړو چې دا کیفیت به څنګه وي. نو الله تعالی تپوس وکړو ولم تؤمن ستا ولې یقین نه دی؟ ویجي یقین خو مې بالکل دی، خو چې اطمینان مې نورم سیوا شي. یو خبره سړي په غوږونو باندې اورېدلې وي، یو خبره انسان په خپلو سترګو باندې وویني، نو په لیدلو سره د انسان اطمینان نورم سیوا شي. په اورېدو باندې اطمینان دی، خو لیدلو ځان له خبره ده. عیاره چې بیا فارسی بنان وي چې په سترګو باندې وویني نو دا اورېدو سره کم ځای برابرېږي، لیدلې اورېدلې نه دي برابرو. نو دی تطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا او مونږ ته معلوم شي او مونږ پوه شو په علم یقیني سره چې یقینا تا رښتیا ویلي دي مونږ ته، تا چې مونږ ته څه ویلي دي ته نبي او تا سره معجزات دي، نو دای به نورم تصدیق وشي. ونکون علیها من الشاهدین او مونږ شو پای باندې په دغه دسترخوان باندې من الشاهدین د گواهی کوونکو نه. مشاهده په خپلو سترګو باندې لیدو ته وایي، مونږ به مشاهده وکړو، گواهان به شو، مونږ به نورو خلکو ته په بصیرت سره دعوت ورکولو واله شو، مونږ به ویلو شو چې مونږ بالکل مطمئن یو د الله تعالی نبی دی، مونږ ته دا ښودلي دي. من الشاهدین گواهی وکړو هغه خلکو ته چې کوم خلک دی وخت کې موجود نه دي یا ستانه بعد رستو راځي. قال و فرمایل عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم. عیسی علیه السلام چې کله پوه شو چې د قوم دا مطالبه د شک او د اعتراض په بنیاد باندې نه ده او مطالبه جایز ده، عیسی علیه السلام بیا دعا وکړه. دغه دعا ناشنا انداز کې اللهم ای الله، دا اللهم د الله تعالی ذاتی نوم دی، ذات دی، او دې کې د الله تعالی جلال طرف ته اشاره ده. او ربنا ای رب زمونږه دا د الله تعالی صفتی نوم دی، ربوبیت او دا د الله تعالی صفت دی، نو د الله تعالی ذاتی نوم او صفتی دواړه یو ځای کړو. اللهم ربنا بلدا چې په اللهم او ربنا دواړو کې اسم اعظم دی، اللهم اسم اعظم دی او ربنا اسم اعظم دی. اسم اعظم مطلب داري د الله تعالی هغه لوی نوم چې په دې سره دعا وشي او دعا فوراً قبول شي. خلق یې رم پلان کې سره اسم اعظم دا اسم اعظم دی ته وي. اللهم ربنا اے الله اے رب زمونږه انزل علینا نازل کې پمون باندې مائدة یو دسترخوان من السماء د اسمان د طرفنا، ان دسترخوان خو الله تعالی د ځمکې نه مونږ لرا کولی شي چې د یو کور راشي د ځمکې نه روزي د سمندر نه روزي، خو نه د اسمان د طرفنا. ځکه قوم مطالعه من السما کړی وه چې د اسمان نه راشي چې د خلکو د وینا مطابقي. تکون لنا عیدا، تکون چې وي دا دسترخوانو یعنی تکون نزوله لنا چې د دې دا نازلېدل زمونږ دپاره شي عیدن د اختر ورځ او د خوشحالۍ ورځ. عید اختر ته وي معنی خوشحالي ده، دی عید ته عید ولې وي دا هم د خوشحالۍ ورځي، دا عید د عود نه دی، عود معنی واپس کېدلو. دی اختر ته ولې عید وایي
دام بیا بیا واپس کیږي که دا تفاعل دی نیکفالي ده دا گویا کې دعا ده چې ته چاته عید مبارک نو مطلب دا خوشحالي تا ته الله تعالی مبارک کی او ستا په زندګۍ کې بیا بیا راولي چې دا اختر ستا په زندګۍ کې بیا بیا راځي دا گویا کې هر چاته د اوږد عمر دعا ده چې خدای تعالی ډیر عمر درکړي او په عمر کې د خوشحالۍ ستا ډیري نو دا عید مبارک د دې مطلب دا معنا ده چې ستا عمر دې سیوا شي او پای کې د خوشحالۍ ډیري وي ځکه ورته عید وایي یا دا د عود نه دی عود خوشبودار لرګي ته وایي نو عربو به په دا عورت باندې خوشبودار لرګي چې ناکو به استعمالو به نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بخاری کې روایت ده ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاستو صادر اچولیو او د انصارو سجنکو اشعار وی او بکر صدیق رضی الله راغی د عائشہ رضی الله عنها کمرې ته هغه د انصارو اجنکه ورټلی چې د پیغمبر په کور کې تاسو داسې کوي نبی علیہ السلام مخ راوړ او فرمایا یا ابا بکر داهما اے ابو بکر پریز د دواړه ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا د هر یو قوم یو خوشحالي وي تهواري او یادګاری د جشن ورځ وي زمونږ د مسلمانانو جشن دا دی دا زمونږ د خوشحالۍ ورځ د پرې چې دی مباح درجه کې کس اشعار وي نو دی وایي نو عیدن د خوشحالۍ ورځ او د اختر ورځ لاولنا د پاره د لومبنو زمونږه لومبني مراد دا چې دغه وخت کې کم موجود دي کم مخامخ دي دغه خلک دا ولني شو ځکه عیسی علیه السلام په خپل موجود دی نو د عیسی علیه السلام صحابه د عیسی علیه السلام اولنی خلق شو او بیا و آخرنا ورستنی زمونږه د عیسی علیه السلام نه بعد چې بیا څونه خلق راځي تر کم وخت پورې چې د عیسایت مذهب چلیږي به نو تا خلکو د پاره و آیتا منک آیتون یو لوی نشانی د الله تعالی د قدرت یو لوی نشانی بشي منک دستانه ای کائنتا منک ستا به یو لوی نشانی ستا په قدرت باندې ورزقنا او روزی را کی مونږ ته رزق ولیکيږي عطیه او نصیب ته د رزق معنی د عطیه ده ان یا الله د دسترخوان مونږ ته بخشش راکې مطلب دا دی ورزقنا چې مونږ د دې مستحق او حقدار نه یو دا واسطه یو رحم او کرمی چې زمون بغیر استحقاق ته مونږ لراکې ورزقنا او رزق راکې مونږ ته او مراد هم دغه دسترخوان دی وانت خیر الرازقین او ته بهترین د رزق ورکونکو نه الا تا ته سګرانه ده چې تر دې وچ میدان نشین بوټي روباسل شو دا ونی روباسل شو دا غلی روباسل شنه دا او هغه یو برابر دي خو خلکو ته بدا کمال ښکاری چې ګنې دسترخوان د اسمان نه راتلو لوی کمالی الکه لوی کمال خدام دی د وچ میدان نه د غنمو د دانې نه د جوارو د دانې نه د کجورو د ډوکې نه پای کې ونه کم ده خو الا تیر و دام سالوی کمال ده دام لوی معجزه ده خدا چونکه خلک سارو ما هم مشاهده کې د خلکو ته کمال نخکاری الکه دا ځان له لوی نشانات تستا خو الا دغه مو کې چې خلکو ته دغه مخکار شي قال الله او فرمایل الله تعالی دا د الله تعالی د عیسی علیہ السلام دعا قبول کړه قال الله فرمایل الله تعالی انی منزلها بشک ز نازلون کیم د دسترخوان لرا تا دعا وکړه تا درخواست کو ما قبول کو ما ایکسپټ کو بددی مطابق وہ عمل کیږي راضی بدا دسترخوانو علیکم پتا سبحان دی ور علیکم وی دیونه چاله کسر پتا باندې ای عیسی علیہ السلام پتا سټول باندې برازي فمن یکفر بعد منکم دسترخوان هو براشي خو یو خبر یا ساته یا پرهیز دی ګوره دسترخوان یو قیمتي میوه ده او قیمتي نعمت ډیر لوی د لوی نعمت سره بیا هم پرهیز ومي نو پرهیز دا چې ګوره انکار باندې کوي او شک باندې کوي ګوره فمن یکفر پس څوک چې انکار وکي بعدو ای بعد نزولها د دسترخوان دراتونه بعدو منکم دستا سنا پتاسو کې چاند دین انکار وکړو او شک وکړو فإني أعذبه پس بشک زبا عذاب ورکوم غتا زبا ته سزا ورکوم عذابا داسی عذاب لا أعذبه احدا چې زبا عذاب نور کوم اغشان احدن یو تنتا داسی عذاب به کنه چې عبرتناک به د نور خلقو د پربغه یو غره مثال وګرځي بیا ولی
مطالبه تاسو په خپل کړی دا، تاسو په خپل چاهت دا غوښتره او الله پوره کو او بیا تاسو نه مانی او په خپل سترګو باندې وینئ مو بیا د شک بنیاد کم شک څه پاتې بیا چې تاسو یو وینئ تاسو یو خورئ تاسو په خپل سترګو باندې او یو ورځ نه دوه ورځې نه څلوېښت ورځې بیا به څه شک پاتې جادو نه دی نظربندي نه ده خیال نه دی خوب نه دی کیسه او کهانی نه ده هر څه په خپل سترګو باندې وینئ بیا هم نه منئ بیا به کوم شک کوئ خو مطلب دا دی چې بس نه منئ که نه ضدیان یې نو یا به د الله تعالی عذاب په تاسو باندې راځي ناشنا زور کې القرآن کریم بیان وکړو داسې عذاب چې داسې عذاب ما دنیا کې بل چاته نه ورکړ داسې عذاب ورکوم من العالمین د جهان د خلقو نه چې دا خبره خلکو اورېده امام مجاهد سے خوی بعد خلکو چې بس معافي ده موږ نه غواړو لیکن جمهور وی چې نه دسترخوان ناغله دی خو چې کوم خلکو بیا انکار کړی دی نه د هغې نه بیا شادوګان او خنزیران جوړ شوي دي گویا کې بني اسرائیلو کې دو پیرې دا واقع وشوه مخکې د داود علیه السلام په قوم کې داسې شي وو هغې نم شادوګان او خنزیران جوړ شو ځکه یې وعده خلافي کړې وه او بیا وروسته دوی سره هم داسې وشو دغه د عیسی علیه السلام قوم سره دوباره داسې وشو قالو دی وی مونږه اراده لرو دا چې مونږ وخورو دای نه او مطمئن شي زړونه زمونږه او مونږ پوه شو چې تا رښتیا ویلي دي مونږ ته او مونږ شو پای باندې د گواهی کوونکو نه او فرمایي عیسی زوی د مریم ای الله ای رب زمونږه نازل کې په مونږ باندې یو دسترخوان د طرفه د اسمان نه چې شي دا زمونږ دپاره د خوشحالۍ ورځ دپاره د لومبنو خلکو زمونږ او دپاره د رستنو زمونږه او یو لویه نشاني شي دستا او رزق راکې مونږ ته او ته بهترین د رزق ورکوونکو نه او فرمایل الله تعالی بېشکه زه نازلونکی یم دې لپاره په تاسو باندې پس څوک چې انکار وکړي د دې نه بعد د ستاسو نه پس بېشکه زه به عذاب ورکوم ماته داسې عذاب چې عذاب به نه ورکوم هغه شان هېچا ته هم د جهان د خلکو نه